نن څومره د افسوس خبره ده څومره د افسوس خبره ده څومره د افسوس خبره ده چې نن موږ د هغې مسافرو دپاره د هغې وروڼو دپاره موږ صرف خبرې نشو کولی موږ صرف یو پیغام نشو ورکولی موږ صرف د هغې غږ اواز نشو راوچتولی خاص کر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته دغه ریکویسټ کوم چې ته د سفارتي په توګه باندې زموږ د وروڼو زموږ د مسافرو تپوس وکړه د هغې پوښتنه وکړه او هغوی د دې ذلت نه آزاد کړه زموږ په دې کمزورې خوله باندې زموږ په دې کمزورو الفاظو باندې زموږ هغه مسافرونه اعتبار کوي هغوی په موږ باندې ترس کوي هغوی په موږ باندې یقین کوي د هغوی په موږ باندې پوره اعتماد وي هغوی موږ له د هغې غریبو دپاره امداد رالیږي او هغه امداد موږ هغې غریبو ته لیږو او د هغې غریبو د ډېرو غریبو په چې کوم دنو زندگی بدله شوې ده او بدلیږي نن څومره د افسوس خبره ده څومره د افسوس خبره ده څومره د افسوس خبره ده چې نن موږ د هغې مسافرو دپاره د هغې وروڼو دپاره موږ صرف خبرې نشو کولی موږ صرف یو پیغام نشو ورکولی موږ صرف د هغوی غږ اواز نشو راوچتولی ټول وروڼه ټول بایګان ټول سوشل میډیا والے چې هم دي څوک هم دي د دوی د مسافرو اواز جوړ شي د مسافرو غږ اواز راوچت کړي چې مسافرو ته پوره انصاف میلاو شي او هغوی ښه په امن سره ښه په عزت سره خپل ملک ته راشي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری علي عباس یوسف زی قدرمنو کتونکو دا نننی پیغام ډېر لازمي دی لازم واورئ او مخکې هم شیر کوئ صرف سیوا خبرې نه کوم صرف درې څلور منټه خبرې کوم او ضروري واورئ او مخکې هم ضرور شیر کوئ نننی پیغام زما صرف او صرف د مسافرو دپاره دی د هغې دردېدلو دپاره دی د هغې بېوسو دپاره دی چې کوم د دې ملک نه تللي دي نورو ملکونو نه تللي دي مسافر دي بېوسه دي هلته کې چې کوم دی نو د خپلو بچو له رزق را پیدا کوي د ډېرو مجبورۍ نه تللي دي د غربت نه تللي دي په مسافرو باندې نن څومره سخته ده لومړنۍ خبره خو به زه دا وکړم چې مونږ کله هم مایک راغستی دی مونږ کله هم د غریب خولې ته مونږ مایک نیسلی دی دې مسافرو ته مونږ سوال کړی دی دې مسافرو ته مونږ مینت کړی دی دې مسافرو ته مونږ جولۍ نیسلې ده چې دې غریبو سره مدد وکړي د هغې غریبو دپاره مونږ چې د غریب اواز راوچتو نو زمونږ د الله نه بعد صرف دغه مسافر وروڼه دي چې دوی ته مونږ سوال کوو دوی ته مونږ مینت کوو چې مسافر وروڼو دې غریبانو سره مدد وکړي الحمدلله چې مونږ کله هم د غریب اواز راوچت کړی دی نو شکر دی د خدای په حکم د الله پاک هغوی سره امداد شوی دی هغوی سره مدد شوی دی هغوی سره تعاون شوی دی چې کله مونږ دې مسافر وروڼو ته دا جوړې نیسلې ده نو زمونږ دا غیرتمند پښتانه چې ډېر غیرتمند پښتانه دي ډېر عزتمند پښتانه دي چې هغوی مونږ کله هم تش لاس نیو پرېښودي هغوی مونږ کله هم تشه جولۍ نیو پرېښودي هغوی زموږ جولۍ ته د هغې غریبو دپاره خامخا امداد رالیږلی دی نن په هغوی باندې څومره سخته ده قسم پخته چې نن په هغوی باندې څومره سخته ده نن په هغوی باندې لوږې تندې سختې نه هرې تېرېږي څوک هم د تپوس نشته څوک هم د پوښتنې نشته کله هم چې یو سړی ویډیو کوي هغه ریکارډینګ کوي دا غریبو دپاره نو مسافرو ته اپیل کوي مسافرو ته سوال کوي نن په هغې مسافرو باندې سخت دي چې کوم مسافر په هره سخته کې په هر ځای کې هغوی مونږ سره بلکل اوږه په اوږه باندې ودرېدلي دي هغوی مونږ له سات راکړی دی نن مونږ دومره بېوسه شو یار نن مونږ دومره بې ضمیره شو یار اخر نن زموږ دا ضمیر څه شو مونږ دا ضمیر ولې ځان ته نه ملامته کوي چې په هغې مسافرو باندې نن څومره سختې نهرې تېرېږي هغوی چې پاکستان ته هغوی نشي راتلی هغوی د خپلو بچو تپوس نشي کولی هغوی د خپل ځان تپوس نشي کولی هلته چې کومې سفارتخانې دي د هغوی تپوس نه کوي اخر ولې دا سفارتخانې هلته کې څه دپاره جوړې شوي دي یار زه خو په دې بنا اریان یم په دې ځای کې مې د عقل هم کار پرېږدي چې اخر دی دا پیسې علي دی د سفارتخانې جوړې کړي دي دی د څه دپاره جوړې کړي دي چې یو د بهر ملک نه یو کس راشي یا انګریز وي یا چاینیز والی هغه ته دلته کې څومره پروټوکول ورکوي هغه ته څومره غټ غټ ګاډي ورکوي دغه څومره عزت وي هغه له دوی څومره ریسپیکټ کوي چې کله زموږ یو بېوسه رور زموږ یو پاکستاني رور هلته کې لړ شي دغه بیا څه حیثیت یې هلته کې چې دغه څوک تپوس هم نه کوي دغه څوک پوښتنه هم نه کوي ولې دا زموږ وروڼه دي دا زموږ مشران نه دي موږ به د دوی تپوس نه کوو د دوی د غږ اواز به څوک راوچتوي چې موږ هم غلي یو نور وروڼه هم غلي حکومت هم غلی دی MNA MPA هم غلی دی اخر د دوی تپوس به څوک کوي د دوی پوښتنه به څوک کوي د خدای رسول خاطر وکړئ یو موټی شئ راغونډ شئ د دې مسافرو تپوس وکړئ د دوی پوښتنه وکړئ چې هلته کې یو یې تپوس نه کوي بل یې تپوس نه کوي سفارتخانې تپوس نه کوي دې سفارتخانو ته زما چې کوم دا ضروري پیغام دی چې څوک هم زما دا ویډیو ګوري نن دا ویډیو مکمل پوره شیر کوي چې دوی سره ضرور چې کوم دوی ته انصاف میلاو شي او دوی خپلو بچو له راشي چې یو سړی چې کوم تللی دی بهر هغه څه دپاره تللی دی هغه د غربت د لاسه تللی دی هغه د غریبۍ د لاسه
تللی دی. نن زمونږ هغه وروڼه دي، نن زمونږ هغه بایګان دي چې کومو ته مونږ به جولۍ نیسلې او د غریبو امداد به ترېنه غوښتې او هغوی به مونږ تشه جولۍ نه پرېښودو. او په دې کې زمونږ دا شانتې مسافر وروڼه، دا شانتې غیرتمند پښتانه وروڼه، غیرتمند مسافر وروڼه چې مونږ ته به په جواب کې دا هم وایي چې نور هم څه ضرورت یې نو مونږ ته وایه، مونږ تاسو سره اوږه باندې ولاړ یو. چې هلته کې یو مړی پروت وي، څوک یې تپوس نه کوي، زنه به یې ولې تړلي، خپې به یې ولې تړلي، ګوتې به یې ولې تړلي، د هغه تپوس څوک نه کوي. ګوره مونږ پښتانو ځان له په خپله باندې عزت کم کړی دی. پښتانه په ټول ملکونو کې چې کوم دی نو یاد خلک دی. پاکستان په ټولو ملکونو کې مشهور خلک دی، ډېر فیمس خلک دی د پاکستان. خو دې پاکستان وروڼو په خپله کې د اتفاق په وجه باندې چې یو بل سره اتفاق نشته، بې اتفاقۍ په وجه باندې دی ځان چې کوم دی په ټوله دنیا کې بدنام کړی دی. اخیر ولې زما نننی پیغام صرف او صرف د مسافرو په حق کې دی چې څوک هم ما ګوري، څوک هم ما اوري، څوک هم زما خبرې اوري، زه هغوی ته نن چې کوم دی نو دا ریکویسټ کوم، زه ورته دا پیغام ورکوم چې زه ایز ا سوشل ورکر علي عباس یوسفزی ایز ا ریکویسټ زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې پلیز د مسافرو ډاډ جوړ شئ، د مسافرو ملاتړ جوړ شئ، د مسافرو تپوس وکئ. ډېر د افسوس خبره ده، قسم پخته ډېر زیات خفه شم په دې وخت کې چې مسافر زموږ دپاره څه نه کوي. یار د مسافرو چې کوم بېوسې تورسرې په کور کې ناست دي هغوی به څه وایي، د هغوی په زړه باندې به څه تېرېږي. نو چې مونږ سوشل ورکران یو چې مونږ د یو مسافرو اواز راوچت نه کوو، مونږ په یو سخته کې د هغوی په کار را نه شو، بیا دا کیمرې وغورځو، بیا د کیمرو ته ستاسو څه ضرورت دی. چې کوم وروڼه ما ګوري ټول چې کوم دی نو کوم سوشل ورکر دي، سوشل اکټیویسټ دي، هغوی کیمرې راوچتې کوي او د دې مسافرو د دې کیمرې په ذریعه باندې د مسافرو اواز جوړ شي، د مسافرو غږ اواز راوچت کوي چې هغوی ته پوره انصاف میلاو شي، هغوی خپلو بچو سره راشي، هغوی چې د بهر ملک نه چې کوم دی پاکستان ته راتلی نه شي، هلته کې د کورونا د وبا په وجه باندې هغوی ته څومره تکلیف دی، په ورځو ورځو باندې هغوی انتظار کوي. چې کوم زمونږ MNAs MPs دي، وزیر اعلی وزیر اعظم دی، زه د پاکستان وزیر اعظم خاص کر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته دغه ریکویسټ کوم چې ته د سفارتي په توګه باندې موږ د وروڼو زمونږ د مسافرو تپوس وکړه، د هغوی پوښتنه وکړه او هغوی د دې ذلت نه آزاد کړه. او چې کوم هم زمونږ مسافر وروڼه دي دلته کې راغلي دي، دلته کې متاثره شوي دي، نو زه خپل حکومت ته، خپل مشر ته، خپل حکمران ته هم دغه ریکویسټ کوم، زه ورته دا وینا کوم ډېر عاجزانه طور پر دی له لغون ته کې ریلیف فنډ مقرر کړئ چې دی ته لغون ته کې ریلیف میلاو شي او دی سره د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو امداد وشي. پلیز د مسافرو اواز راوچت کړئ، د مسافرو اواز راوچت کړئ، د مسافرو اواز راوچت کړئ.